د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راولي ته ښه راغلاست. وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې خلیلزاد او امریکایي مقامات بلکې په دې نظر دي چې د انتخاباتو نه دا ډیره مهمه ده چې سوله وشي او په دې خاطر باید د انتخابات وځنډول شي تر څو چې سوله وشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دفتر دا خبره ګرچې رد کړې ده، ویل دي چې داسې کومه خبره نه ده شوې، لیکن دا خبره په نورو محافلو کې هم یاده شوې ده. دغه بحث اوس روان دی چې د خلیلزاد د خوا نه یا د امریکایانو د خوا نه دا مسله مطرح ده چې انتخاباتو په ځای باید په سولې باندې تمرکز وشي. نو چې انتخابات نه کېږي حتما به بل یو انتظام کېږي، بل یو تدبیر بنول کېږي. نو آیا هغه به څه وي؟ د همدې حکومت د ادامې یا تمدید خبره وي که د موقت حکومت یو خبره؟ دا بحثونه هم دي په څه دي. لیکن دا کار څه دپاره کېږي؟ د سولې دپاره، په دې خاطر چې سولې ته زمینه مساعده شي. نن زموږ بحث په همدې باندې دی چې آیا رښتیا سوله را روانه ده او دومره را نږدې ده او بالکل نورې ټولې خبرې خلاصې دي چې اوس باید انتخابات ورته معطل کړو تر څو چې سوله راشي؟ او آیا دا انتخابات د سولې په وړاندې مشکل دي که نه دي؟ دغه پیشنهاد د امریکایانو د خوا نه ولې مطرح کېږي؟ په هر ترتیب وال سټریټ ژورنال کې دا مطرح شوی دی او ښکاره خبره ده چې څه قصې خو شته دی. د افغانستان په نورو سیاسي حلقو کې هم دا خبره مطرح ده. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب عبدالرحمن رحماني د ولسي جرګې غړی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالشکور د ادرس د حقوقي چارو شنونکی، او زموږ دریم ملګری دی ښاغلی نجیب ننګیال لیکوال او د سیاست چارو شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلام تاسو ته. په خیر اوسئ. ننګیال صاحب، دا پیشنهاد چې د خلیلزاد پورې منسوب دی چې خلیلزاد دا پیشنهاد د امریکایي مقاماتو چې سوله دی، یعنی سوله ډیره مقدمه ده، باید سولې دپاره کار وشي او دغه په خاطر باندې انتخابات معطل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم دا یاده کړې ده چې سوله نو بیخي را نږدې ده، د څنګه هغه بحثونه اوس خلاص دي، فقط د کله بحث دی. څنګه خبره ده؟ مسکو کنفرانس کې کوم دریځ چې د طالبو، کوم دریځ چې د امریکایانو دی، هغه مسکو خو ډېره فاصله ده. طالب وایي امریکایان دي وځي، جیمز مټیز وایي چې کله چې سوله وشله د هغې نه وروسته به موږ د خپل پوځونو د رول په اړه بحث کوو. ناټو قمندان همدغسې خبره کوي. دا څنګه قصه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته درنو مېلمنو ته. زواک صاحب، زه فکر کوم د سولې بحث له حاشیې نه متن ته راغلی. د پخوا په کچه باندې د سولې بحث یوازینی بحث ده چې تر بل هر بحث ډیر مطرح او ډیر په شدت سره د سولې بحثونه کېږي. د حکومت همدغسې نړیواله ټولنه او همدغسې د سیمې هیوادونه دغه ټول کال تاسو ولیدل په 2008 کال کې د اولې ورځې نه نیولې دا د تر دې دمې پورې دغه پراخ ولسي خوځښتونه، د سیمې اجماع، د علماو خوځښتونه، د خلکو غوښتنې، دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې سوله نور د نه یوازې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، نه یوازې د سیمې غوښتنه ده، بلکې نړیواله ټولنه هم په دې کې متفقه ده چې د افغانستان قضیه باید یو طرف ته شي. د ولسمشر ټرمپ اداره په دې وروستیو کې د زلمي خلیلزاد ګمارنه هم د دې باندې دلالت کوي چې دوی نور د افغانستان مسلې ته یو حل لټوي. تک په هر قیمت وي دوی غواړي چې د افغانستان مسله یو اړخیزه شي او باید دا معنا یعنی هر قیمت د امریکانو د وتلو قیمت هم پکې ده. قیمت به طبعا معلومي یا به معلوم شي چې هغه کوم قیمت غواړي. سوله طبیعي خبره ده، سوله قیمت غواړي د سینې کېږي، یعنی که څوک جګړه کوي د څه اهدافو دپاره جګړه کوي او یو څوک چې سوله کوي یو څه به غواړي، یو امتیاز به غواړي، قیمت به یې معلوموي. دا بیا نو موږ پورې اړه لري چې هغه قیمت محاسبه شي، موږ کوم قیمت ادا کولو ته آماده یو، کوم ته نه یو آماده. اساسي خبره هم دا ده ننګیال صاحب چې دغه قیمت آیا حکومت د افغانستان حکومت آماده ده چې دغه قیمت ورکړي؟ دغه قیمت آیا امریکا آماده ده چې ورکړي؟ ځکه طالبان د قیمت په ښکاره غواړي. طالبانو د خوا نه په غوښتنو کې ابهام نشته دی. هغه وایي چې
مثلا د ماسکو په کانفرنس کې په ډیر څرګند ډول ویلي چې موږ غواړو چې امریکایان ووځي. دا یو شرط دی چې همیشه د یادوي. دغه په خوا کې افغان حکومت او امریکایان په دې متهم کړل چې د داعش ملاتړ کوي. نو د داعش ملاتړ کول خو تاسو به بیا راشو یعنی دا کوم قیمت چې طالبان غواړي. زما مطلب دا دی چې امریکایان وایي موږ دلته پاتې کیږو. امریکا جیمز مټیس خبره ده، ناټو د عمومي قومندان خبره، هغه په دې دلالت کوي چې امریکایان وایي چې موږ اوس نه وځو. او د بل خوا طالبانو دریز هغه شی ده چې مخکې مې تاسو ته ویلي. نو د دې ترمنځ دا کومه فاصله چې دا نو په دې کې د سولې هیله کم چیرته ده؟ نورې د سولې خبره کیږي د دې لپاره چې متفاوت نظرونه موجود دي، ستونزه موجوده ده. کله چې ستونزه نه وای د طالبانو د حکومت او د امریکا خبره یو او بیا خو د سولې خبرو ته ضرورت نه و. دا چې څوک وایي پاتې کیږو، څوک وایي وباسو، څوک وایي چې نه خبره کوو، دا متفاوت دریځونه دي. اوس سوله خو کیږي په همدغه ضرورت په اساس باندې دغه متفاوت نظرونه یوې خبرې ته راټول شي، د افغانستان مسله حل شي. په همدغه اساس د همدغه د لپاره خلک سوله کوي. اوس دا دریځونه څونه فرق کوي؟ مثلا طالبان وایي چې امریکایان دی اول افغانستان وځي بیا سوله کوو. آیا دا معقول نظر ده؟ موږ باید په دې فکر وکړو. آیا دغه خبره چې طالبان کوي په دغه خبره باندې چې دوی اصرار کوي ادي کې د افغانستان نجات نغښتی ده کنه ده نغښتی؟ د دې خبرې تضمین څوک کوي؟ کله د افغانستان امریکایان وځي د افغانستان زموږ بحث دا نه دی چې د امریکا موقف دغه دی یعنی ډیر معقول دی او که د طالبانو معقول دی او که کوم یو ممکن دی او کوم یو ناممکن دی. زموږ بحث دا دی چې خلیلزاد پورې دا خبر منسوب ده چې انتخابات د ځنه کېږي ځکه چې سوله را روانه ده. یعنی د دې معنا خو دا ده چې هر څه حل شوي دي، خبره خلاصه ده. رښتیا هم داسې ده که نه؟ دا څه چې تاسو وایئ دا خو بیخي صحیح خبره ده چې تفاوت شته دی او دا خبرې هم دې دپاره دي چې تفاوت شته دی که نه. نو خو خلیلزاد چې څه وایي د هغې مطلب خو دا دی چې بس خبره را روانه ده. ماته وخت راکړئ، زه فکر کوم ډېرې مسلې حل شوي دي. مثلا پخوا دا خبره کېده چې طالبان که افغانستان کې د ولسمشر کرزي په وخت کې همدا خبره ډېره مطرح وه که څوک سولې ته راځي د افغانستان اساسي قانون دې ومني. اوس هغه شرط لرې سوی. اوس وایي اساسي قانون کې تعدیل منو له معلومو لارو نه، هېڅ مشکل نشته، اساسي قانون تعدیلولی شو، لارې معلومې دي، دا مشکل حل ده. طالبانو ته سیاسي حیثیت منو، د کابل په پروسې کې ولسمشر اعلان وکړ بندیان یې ازادوو، دوی د سولې خبرو ته راشي، بقید شرط مذاکراتو ته آماده یو. تر پرونه پورې دا خبره نه کېده. موږ د طالبانو سره بقید شرط د خبرو میز ته آماده یو چې خبرې وکړو. بین الافغاني ډایالوګ غواړو. بین الافغاني یعنی معنا د خبرو مالکیت باید د افغانانو سره وي. طالبان باید مستقیما د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. دا مسایل حل دي. طالبانو ته دفتر په کابل کې ورکوو، طالبانو ته افغان پاسپورت ورکوو چې ورکړی هم ده. یعنی دغه مسایل چې دي دغه حل دي. یعنی یوازینۍ خبره اوس دې ته پاتې چې د امریکایانو یا د بهرنیانو له وتلو مخکې د سوله وشي او که نه سوله دې وشي بیا د بهرنیانو وځي. فکر کوم دغه تفاوت پاتې او په دغه مسله چې کله حل شو د خبرې ټوله غوټه همدلته پاتې. ماته یو ټوخه په یاد شوله چې که ملک په کوم جنۍ میینو خواستګاري کوله بس ویلې خبره شوې ده 50% شوې ده. ویلې څنګه 50% شوې ده؟ ویل 50% دا شوې ده چې موږ راځي خو چې مقابل لور جنیم راځي شي. فکر کوم دا خبره اوس هغه هم راځي دی کنه دا خبره تر 50% هم ډیره شوی. تر پرونه پورې خو څوک دی بحث ته نه آماده کېدل چې طالب سره بحث وکړي کوي ونه کی. څوک دغه مسلې سیاسي حل ته آماده نه و. حتی طالب سره خبرو ته څوک نه آماده. د حکومت اراده دومره نه و. اوس چې کله حکومت یو ډله یو څوک راځي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته کړي وي، د سولې په اړه باندې د سیمې د هیوادونو نظر اخیسته وي، نړیواله اجماع ولري او هغه دا خبره کوي چې موږ راځو سولې ته کینونه ته سره ستاسو سیاسي حیثیت منو، تاسو په افغانستان په نظام کې د سیاسي پروسې برخه جوړېدل غواړو، تاسو هغه غوښتنې هم منو چې تاسو بندیان دي آزاد شي، تاسو ته دفتر هم درکو، ټول هغه امتیازات درته منو. یوازې تاسو د افغانستان د سیاسي بهیر برخه وګرځئ، د افغانستان د خلکو سره په سلام مشوره هغه قیمت ته آماده یو چې تاسو غواړئ. خو مشوره به د افغانستان د خلکو وي، د افغانستان خلک به دا مشوره ورکوي، تصمیم نیونکی به د افغانستان خلک یعنی حکومت به نه وي. صحیح. دا درسه رښتیا مثلا دغه حل شوی ده چې بس سوله را روانه ده. ننګیال صاحب ویل چې پخواني حکومت خو بیخي خبرو ته حاضر نه و او طالب سره خبر هم نه کوم او دا اوس خو ډېر شی نو تغییر کړی دی. لیکن اول آیا رښتیا څه تغییر شوی دی په موقف کې د افغان حکومت د امریکا هغه تغییر چې موږ سولې خواته بوځي؟ او بله خبره ده چې د طالب موقف څه دی؟
په مسکو کې خو د طالب موقف ماغه شو امریکایان دی وزي. بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب تاسو ته ننګیال صاحب جناب مولوی صاحب ته او په همدې ډول سره څوک چې موږ خبرې اوري سلامونه وړاندې کوم. زه په دې عقیده یم چې که ستاسو په یاد وي او یقینا ډېر بحث به وشو د ټرمپ ادارې د جنگ اعلان وکړي او د افغانستان حاکمانو په لومړي ګام کې ډېر ژر ومنل بې له مکث او تردید. خیر وروسته د ټرمپ د ادارې د جنوبي اسیا د پاره د دوی ستراتیژي کې ژر تغیرات راغلل. د بهرنیو چارو وزیر او د نورو څه نرموالی راوړي. کله چې نرموالی راوغی نو د افغانستان حاکمانو هم ډېر عاجل نرموالی راوړي. زه په دې عقیده یم چې متحده ایالات افغانستان ته راغلي دي. طالبان په افغانستان کې د یو حکومت پیس موجود و. خبره د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده. اوس متحده ایالات د خاصو دلایلو په نتیجه کې دې ته اړ دي او په ګټه یم ده چې هغه د قدرت انحصار د افغانستان په ساحه کې مات شي. که یې غوښتله چې جنگ د دوی رهبري او سوله هم دی راوي هغسې نه کېدله. اوس د منطقي امریکا د مسکو کنفرانس سره مخالفت کوي. اوس راځم که دا انحصار نه غواړي امریکا نو بیا ولې د مسکو کنفرانس سره مخالفت؟ اوس راځم په یو وار خو دا ټول کارونه نه کوي چې شرمکې ماتېږي نو میدان ته به ګډېږي. نه دا درسه بخښنه غواړم دغه د شرمک ماتېدلو نښې څه دي؟ تاسو ویل چې د امریکا پالیسۍ کې تغییر راغی. اوس راځم لومړی خو دغه و چې د ټرمپ ادارې او د افغانستان حکومت دواړو په یو आवाज اعلان کړ چې د جنگ په میدان کې د طالب ماتوم او سوله حالت در باندې منم. نو معنا تر ستوني دي نسمه توپک درڅخه اخلم یا به تسلیمیږي بل شی نسته. ولې هغسې نه سو؟ تغییر دغه دی چې اوس تغییر ودې بخښنه غواړم تغییر دا نه دی. دا د سولې خبرې د کلونو را په دې خوا کېږي. تېر حکومتونو هم کولې دا سوله عالي شورا په هغې وخت کې جوړه شوه. لیکن تغییر دا دی چې موقف کې داسې تغییر راشي چې هغه مقابل لوري ته د منلو وړ وي. هم د طالب موقف کې داسې تغییر نه دی راغلی. دا خو د بحث وړ موضوع ده. نه خو خبره بحث هم دی دا هم د طالب موضوع کې داسې تغییر نه دی راغلی په دریځ کې هغه وایي چې امریکا دې وځي او هم امریکا د وتلو په ځای دلته د پاتې کېدلو خبره کوي. زه دغه ته راځم. نو دا تغییر چېرته دی؟ دغه راغلی دی چې د پرون رئیسي د خبرو موضوع مطرح نه وه. متحده ایالات شیم پرون جنگو د جنگ په میدان کې ماتېده وه. اوس هغسې نه ده. خبرې کوم متحده ایالات یې ورسره کوي او دا خبرې د مخه تر دې تر اوسه د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي تر اوسه هم په دې نه دی راضي شوی. ځکه راضي نه دی چې کله امریکایانو د مسکو په غونډې کې شرکت څخه یې با وکړه نو دوی هم ډېر عاجل خپل حکومتي استازی ورته وانستاوه ځکه چې د دوی نه ده خوښه. ما 2 یا 3 شپې د مخ اورېدلې دي چې دغه حکومت د بعضې اراکینو سره د وسلو د تسلیمېدو غږ هم پر طالبانو سوی دی. د اساسي قانون موضوع تر اوسه هغسې نه ده.
د متحده ایالاتو حکومت د خپل استراتیژي په تغییر سره دا منلې ده چې ځکه جانب دی. په دې کې هیڅ نور شک نشته چې د قضیې دوی خواوي متحده ایالات او د افغانستان ولس دی. د افغانستان د ولس ادعا طالبان کوي چې ما دا 11 کاله کې ستا سره جنګ کړی نو زه یم او ته مې بالاخره دې حالت ته راوړي. خبرې هم زه در سره کوم، منازعه هم زما او ستا ترمنځ ده، متنازع فیه قوتونه هم زه وتو، شخړه هم زما او ستا ترمنځ ده. خو تر اوسه پورې دا واضح نه شول. تاسو خو دا وایئ چې د امریکا په خو دغه ترازم کې تغییر راغلی، دغه تغییر چې معنا ولري. یعنی زه دې ته تغییر نه وایم چې خبرو ته حاضر دی، خبرې کوي، خبرې هغه امریکایي عسکر چې خلاص کړو هغه په خبرو کې خلاص شو. ډېر تغییر خبرې خو پخوانه طالبان سره روانې وې. ډېر تغییر دی. څه شی دی؟ ډېر درته کله چې نږدې نصر درېږو، کله چې د لیرې په کاڼو سره ولو عرض مې واوره، او کله چې ادعا کوو چې راځه د میز پر شا حد اقل کښینو اجنډا هم نه ده مطرح، نو معنا یو ګام مخته دا خطر دفتر څنګه جوړ شو؟ د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې شوې او بالاخره جوړ شو کنه. یعنی ارتباطات او خبرې وي، خبرې خو وی کنه. دا خبرې د سولې تر عنوان لاندې ارتباطات سولې لپاره وی کنه، د سولې د عنوان لاندې د میز پر شاوخوا کښېناستل. جناب ځواک صاحب دا خپله حتی 50% پرمختګ دی. ولی زه عرض درته لرم معنا ستا لا منم تر اوسه مې هېڅ نه منل. دا د سولې ناسته په دې معنا ده چې ته حق به جانب یې، داسې نه دی چې نه یې، یو څه خو حق به جانب یې، نو څه در تېرېږم څه به ته راتېر سي، یعنې خبرې شروع شوې. زه په دې عقیده یم چې متحده ایالاتو په موقف او موضع کښې ښه دا به وي چې په عین حال کې به د معاملې په فکر کې چې په څه شي باندې ټینګار کوم هغه دا دی چې دغه تغییر دونه راغلی دی چې باید انتخابات ورته ودرېږي. دا هم راځم. ټاکنې په افغانستان کې د خلیلزاد هوښیار سړی دی او متحده ایالات هم ښه په پوهېږي چې دا پرون ټاکنو نو څه ګلزار راوړي، بې له دې چې نور هم حالات سره څه کړله خراب کړله. د ټاکنو لپاره بستر نشته. زه اوس هم درته وایم چې د پرون ټاکنو مشروعیت نه درلود، هغه پروسه مواجه په ابطال ده. که سبا هم په دغه بستر کې کېږي، په دغه بستر کښې بې له دې چې کوم د څه شي دا اوس سولې بحث سره تړلی نه دی بیا، دا اوس تړلی یعنې ټاکنې ښې دي یا خرابې دي؟ اوس راځم سولې سره څه خپل عرض کوم. په دې معنا چې د متحده ایالاتو دپاره دا ارجحیت لري چې تر دغسې ټاکنو خو چې نه وي بهتره دی. یو دوهمه خبره دا امکان لري خلیلزاد د سیمې هیوادو ته ورغی او دوهمه پلا بیا د سیمې پر هیوادو ګرځي. د ولسمشر سره پخوا خبرې هم نه یې ورسره کړي، د دې پلا یو څه خبرې هم ورسره وکړي. زه په دې عقیده یم چې هغه خاص رازونه چې زه هم د دې توقع لرم چې باید د افغانستان د ولس څخه پټ پاته نه سي، یو څه شته. دغه پټ رازونه اسباب موجبه یا دا بولم چې د سولې پروسه باید مخ پر نږدې کېدو وي. خیر که څوک ولسمشري چوکۍ ته راغی او بیا ورسېدی نو بیا سوله خو بیخي خوند نه ورکوي چې ویې مني، ځکه سوله نه ورکوي چې د ارګ نه اوس د 4 میاشتو وروسته دادرا صاحب خدای دې وکړي دا انتخابات کیږي که نه کیږي، څوک رئیس جمهور پاتې کیږي که نه، چې سوله راځي په دې هر قیمت ارځي. زما بحث دا دی چې داسې رښتیا هم دي او که نه دي. جناب مولوی صاحب آیا واقعا صلح با مد نظر داشتن تفاوت‌هایی که میان طالبان و امریکا وجود داره، امریکا میگه که ما هستیم در اینجا، طالبان میگن که باید براین و دیگه موارد حمایت از داعش اتهام وارد میکنن که حکومت و امریکا از داعش حمایت میکنن. این اگه در نظر بگیریم واقعا صلح علی قدر نزدیک است که باید انتخابات به او معطل شود و یا بحث‌های دیگه وجود داره، یعنی معطل شدن انتخابات با صلح کدام ارتباطی نداره، اهداف دیگه وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما جناب زاک صاحب، برادر نرنگال صاحب، جناب مدرس صاحب، همکارای تکنیکی و بیننده های برنامه تان. کاش که
آن گم شده را که افغانستان، ملت افغانستان در سراغش به سالها میگشت که صلح و امنیت است و به قدر آسانی به دست بیاید. کاش یه از آرمانهای هر فرد مردم مسلمان هست. بعضی کشورهای همسایه هم به آرمان هستن. خب اصلا یک اگر متدیک بحث شود فلسفی که در جنگ 18 سال ما چه چیزی را دیدیم از پیامد جنگ. وقتی که طالب مشروعیت جنگ خود را به وجود خارجی در افغانستان اعلان میکنه و فتوا هم سر ملت افغانستان و مردم افغانستان داده میشه که بلینج جنگ یعنی جهاد فرض است. بله. غرامت و خسارتش را هم در این 18 سال همه ملت افغانستان بلکه بیرونی ها هم دادن. غرامت پرداختن بسیار تاوانای خطرناک که خون است. وقتی که اینقدر گپ نزدیک شده باشه طالب میگه که تو برای مسئول هم میکنم. امریکا میگه درست است بشی من میبرایم. دنیا گل و گلزار. گپ اصلا گپ سر چی هست؟ اما بازم یک قصه مذاق شما رو یک مذاق میکنم. یک کسی یک طنزگوی آدم تیر شده به نام مولا نصرالدین. بسیار طنزگوی بوده و خواه نامش هم بوده یا نبوده. شب لحافش بیرون بوده و مردم دزدا آمدن بین خود جور نمی آمدن لحاف می بردن. ای برآمد بیرون که غالمغال و جنجال است. پس که آمد فامیلش پرسان کرد گپ شد گفت گپ سر لحاف مولا نصرالدین بود. گفت یک کنه لحاف سر شما چرا جا امیر میخواستین من میدادم بریدان. آل گپ سر لحاف است. اگر جنگ مشروعیت داره در افغانستان، اگر جهاد مشروعیت داره، اگر جنجال هست و سر می خروج نیروهای خارجی است. وقتی که نه برای پس دنیا خو گل و گلزار است، نه جنگ است نه چیز دیگری. ما پیشتر گفتم وقتی گپ سر خروج امریکایی آمد دنیا گل و گلزار است دیگه. غرامت 18 سال که میپردازه با آسانی امریکا نمیبره. ایره باور داشته باشین. این پروسه صلح که به عنوان یک پروژه است، پروژه روی دیگرش دور میتنالی. پروژه خاصیتش است، قانون پروژه است که یقف عند حد المنفعه. عربا میگه پروژه امر میگه که وقتی که منفعت کس تا جای رو بود در اونجا پروژه است. ختم شد ختم است. ببین عالی هم طالب ها میگه درست همین قدر حال دولت ما خوش هستن که ما با نماینده طالبان روی یاری گپ زدیم بعد از 8 سال 9 سال 50% نمیگه 90% گپ ما پیش رفته. بعد میگه خوش هستن. خود در اونجا هم نماینده رسمی از دولت نبود. وقتی که طالب بر تو چیزی را میگه و همون نقایص بر تو وجود داره و باز هم میگه که به عنوان مثال نماینده رسمی ما شما رو نمیشناسیم، ما با او کسی جنگ داریم، همراه اونا صحبت میکنیم. این رو شما نزدیکی میگین یا دوری میگین؟ فاصله پس هدف امریکا از معطلی انتخابات چیست؟ می‌سری گپ. بنا مثال اگه صلح وجود داره خب بسیار خوب، کجاست صلح؟ ببینین و اگه صلح وجود نداره ما چی میگم؟ بله پچل کم چل ده دمی که حال انتخابات معطل شد دمی هم یک چل است. این چند روز بعد دیگه باز میبره. امریکا هنوز مأموریتش پروژهش در افغانستان ناتمام است. این یاد داشته باش. من براتون سوگند میکنم پروژه آمریکا در افغانستان ناتمام است. هنوز نو سری نخ گرفته. جنگ های گرم و سرد داره که با کشورهای همسایه افغانستان شروع میکنه، سرحدات افغانستان، و این هم به وسیله یا ذریعه یا به ابزاری مثال وجود طالب و داعش یا دیگر جریان‌های جنگی که در افغانستان است. به این ذرائع اگر آمریکا به هدف خود نرسه این روز مسئله صلح میه. انتخابات افغانستان هم یک روی کرده را داره از خود. روی پوش امین هست که آقای اشرف غنی سخنگویاشون فقط از این وقت نماز از ساعت 5 بجه اگر شما تعقیب کرده باشین فیسبوک و صفحات مجازی که مربوط به اون هستن، از این 5 بجه اینا شروع کردن. هیچ ملازم نگفته بود شروع کرده بود که نه ما قبول نداریم، معطلی انتخابات را قبول نداریم. و پیشترم آقای عبدالله که امروز امرای سفیر آمریکا در نشست بودن همین پیشنهاد شده برشون. یعنی تو نیست که تنها گپ وال استریت جورنال باشه. بله. این گپ رسمی آمریکا هست. نماینده خاصش هم که آقای خلیزات است، گپ را داره، پیام را داره. در پهلوی پروژه صلح مسئله انتخابات هم هست. فاصله آمریکا هم از اشرف غنی بیشتر شده و هم حمایت مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فلان 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 حکومت افغانستان آمریکا با دوش داشت. در همه مسائل به اصطلاح پشتونی ما پات رغلیده، به همه مسائل سه بقیب مانده. بله. اون شعارهایی را که داشت همه شعارهایشان به کذب و به دروغ تبدیل شد. یعنی از انتخابات حراس داره آمریکا. ببینید حراسش چی است؟
$70 میلیون داد به انتخابات ریاست جمهوری. ببینید که گپ دادرس مشروعیت نداره. داد و فریاد داخلی ها هم بیرون هست و از بیرونی ها هم داد و فریادشان برآمد که نه بایومتریک نتیجه داد، نه هم مثالی چیز استیکر نتیجه داد، نه هم فلان نتیجه داد. خب بالاخره ببینید که یک پروسه بود، ناکامترین پروسه که از لحاظ حقوقی اگر بگم مشروعیت خود را فیصدی هم نداره. به همین حالت سر و صدای ملت هم بیش شده، فاصله ملت هم زیاد هست، جریان هایی که در برابر دولت و امین کارکرد دولت ایستاده است. این همه مسائل نقصش برمیگرده به صفحات اخلاقی و کارکردی یا تعهدات آمریکا. میبینه صفحات کارکرد خود در افغانستان چی باید کرده. حالا آمریکا کوشش داره است که به بهانه پروژه صلح باید یک تغییرات در انتخابات افغانستان هم بیاره. تا این حال در معطلی انتخابات افغانستان رو خود آمریکا نمیخواست. حالا چطور پیشنهاد میکنن؟ ببینید که یک بازی است. وقتی که از تدویر لوی جرگه آقای کرزی یا حامینشان یا ما یا دوستای مثال از تدویر لوی جرگه صحبت میکردیم، آمریکا فریادش میبرآمد. این تا یک 2-3 ماه پیش دیگه گپ قبول نداشت که نه حکومت موقت قبول نیست، شما پیش برین از لحاظ قانونی پیش بروید. آقای اشرف غنی اگر بفهمه که در رأس حکومت موقت یا مثلا حکومت معطل اگر ما باشم خودی گپ را نمیگه، میدانه که بله در حاکمیت افغانستان هم تغییر میه. صحیح. وقتی که پروژه صلح به همراه انتخابات که امروز بسته میشه، ببینید که یک بازی خطرناک است. صحیح. و اگر نه گپ دکتر آقای عبدالله که پروژه صلح مثلا برو پیش رو برو جداست و انتخابات جداست، اصلا این که هر دو را با هم تلفیق داده، ببینید که یک بازی خطرناک است. دیگه سر از این پسان صحبت میکنیم یا ولنده دمل رو دمین روستا بسته ادامه ورکو.